شعبان او رمضان کې چې دا مونږ وکړو د جمعې ورځ چې کوم دی دا د مسلمانانو دپاره الله زمونږ په شریعت کې دا د عبادت خاص ورځ ګرځولې ده دې ته حدیث کې د غریبانانو اختر ویلې شوي دي د جمعې ورځ اوس ماښام چې نور وغورځي مازدیګر نور وغورځېږي ماښام بانګ ووایي د دې ځای نه به د جمعې ورځ شروع شي او د سبا ماښام بانګه پورې دا به د جمعې ورځ د جمعې د ورځې اعمال یو خدا دی چې د اوس نه ذهني طور د زیارت د ورځې نه جمعې د شپې نه دان د جمعې مونځ دپاره تیارې کپړې وغیره دا انسان په ذهن کې وساتي او هغې باندې کار شروع کړي دویمه دا ده چې د جمعې په ورځ باندې په دې 24 घंटे کې چاته 1000 پیری درود شریف وي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چا یو ځل درود شریف وي الله په لس رحمتونه رالیږي نو زر پیری چې چا وي نو لس زره رحمتونه شو یو حدیث کې راځي چې کم انسان د جمعې پر ورځ په کثرت سره په ما درود رالیږي دی با د مرګ نه مخکې الله چې دله جنت کې کم ځای مقرر کړی دی به هغه ویني هله به درته مرګ راځي یعنې دی به جنتي او په یو روایت کې د کثرت تعداد 1000 راغلی دی نو 1000 پیری به موږ انشاءالله جمعې پر درود شریف او ډېر آسان دی د درود شریف ډېرې صیغې دي خدا صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم یا صلی الله علی النبی الکریم دا یو درود شریف دی دا په 10 منټه کې زر پیری ویلی شي یو وداو دویم حدیث کې راځي چې د جمعې پر ورځ کم سړی سوره کهف وایي نو د تیر شوي هفتې چې څومره صغیره ګناهونه الله یې ټول معاف کوي آئنده هفته چې څومره فتنې راځي که د دجال فتنه هم راځي نو الله به د دې محفوظ ساتي او د د غټې ګوتې نه والې د عرشه پورې یو نور یو رڼا جوړیږي چې کله د قیامت راشي یو سخته سختي وي او دا رڼا په تور تم به وي دا رڼا به درته مخامخ دی به په هغې باندې ځي دریم عمل د جمعې چې د خیر مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه شیخ الحدیث صاحب لیکلی دي چې په امت کې بدعت د ټول لړومبې چې کوم راوځي دا دوه عملو یو دا چې صحابه چېرته چاڼکړې ډوډۍ نه وه خوړلې دا موږ په جال باندې وړه چاڼکو نه دویمه دا ده چې صحابه به چې کله د اشراق مونځ وکړو د دغه ټایم نه به د جمعې مونځ ته تیارې شروع شو امت کې دا کمزوري راغله نو حدیث کې راځي چې کم سړی د جمعې پر په لومبي ساعت کې ورشي داسې ده چې اوښې د الله په لاره کې قرباني کو الله قبول کو دویم ساعت کې بیا چې دی نو هغه سنډه چې دی نو وی داسې راځي غویې وکړو نو دا روڼو هغه لومبې ساعت د کم ځای نه شروع کېږي دا د اشراقو نه خو درې امامان دا وایي یو امام صاحب پکې وایي چې نه دا د زوال نه لکه زوال دی وخت کې پاو کم 12 دغه خواوشا به کېږي نو 12 به کېږي یا 10 منټه 15 منټه د پاسه 12 به کېږي چې موږ کوشش دی چې کم از کم اشراق نی خو چې د روجو دی کې خو چې 12 بجې موږ جماعت ته مسجد ته دا راځو او بل په دې ورځو کې موږ صلات تسبیح کوو نبی علیه السلام خپل تره حضرت عباس صاحب ته وایي زه تا ته یو څیز ښیم ته په دې عمل کې الله تعالی به تعالی لس څیزونه درکوي ستا تیر شوي آینده ستا د کس تا بې کس د هیر په یاد ګناهونه معاف کوي به هغه څه دي صلات تسبیح ورته وایي ترې دا روزانه کوه که روزانه یې نی هفته کې که هفته کې نی کال کې نی عمر کې خو وی که یو ځل ابن عباس خپل عمل دا چې هر هفته کې به د جمعې پر صلات تسبیح کول د هغې طریقه محسوس پیرې ویله بیا به درته چرته ووایم او د مازدیګر مونځ نه پس چې په خپل سلام وګرځو جمعې پر اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما دا اتیا پیرو نو الله تعالی د اتیا او کالو چې د نو ګناهونه الله تعالی سایره هغه معاف کوي دا وکړو اول جمعې ورځ اوس د طالبان رونه زموږ حضرت شیخ صاحب شیخ المشایخ قطب دوران مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم د هغې مجلس ذکر مکاخیلو کی د ماښام مونځ نه پس او الحمدلله مرکزی خانقاه چشتیه مالکیه هلته پورې چې کومه ده په هاشم آباد کې هلته استاد مستقل د جمعې مجلس کوي هلته په باندې 1 بجې د جمعې بیان شروع شي او بیا 2 بجې د جمعې 15 منټه کم 2 مونځ کېږي بیا هغې پسې مجلس ذکر وي چې کوم ملګري هلته تللی شي نو هغوی هلته مجلس ذکر ته خانقاه ته ورشي دعا وکړي الحمدلله رب العالمین.